بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو مشوم دغه په داس ترتیب جوړېدو چې دغه به امتیاز مکمل باندې دی سره امتیاز کې دینه دغه ډېر زیات ګرځولو دغه په بدن باندې په څلورو حصو باندې موږ جنات راوستو. نو په مغه ورځ باندې چې کوم ورځ موږ دام کړو دغه امتیاز چالو کړی دا اوس میاشت بعد بیا راغلی د پلور بیرته تصدیق وکړي چې دا څنګه و کم ځله ګرځېدل او څومره تاوان شوی. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه سید اعظم نامیږه د بنو یم او دا بچای امجد الله دا تقریبا د 3 کال نه زه کله آر ام آی ته راغلم ناظم محی الدین وغیره دیتا کله و دا کډنی سنټر ته راغلم طارق احمد وغیره دیتا څوک یې چې مسناس تر شوی و څوک یې چې پریشن ورکه چاوي چې نو مې لوند پریشن ورکه به هر حال مو پیر صاحب پیر محمد الله صاحب ته مته چپنیټ باندې مالی دلې و حاجی محمد الله بیا ما خدای شته چې بیا دا پرچې مر سره راوړل اول ځلی یعنی 5 تاریخ باندې مخته میاشتې په 5 تاریخ او بیا د پرچې چې ما دل تکشش ولې د پرچې ولې د موته چې دا د رمای دی دا د غادي دا د ډبګری شکیم خخ ډاکټران چې استدلم دي سل تقریبا بار لاک نه اباو توان د ما شوی دی یو زه په پبلک سکول شو یو ماستر یو وړي کای او به هر حال موږ ځمکه ته خرڅ کړه ارڅ مې وته کړل محمد الله صاحب ته مې راوسته احمد الله صاحب چې کله د اعدام ک متیاز دلته د باندې وي الانکه په دغه شپه باندې ما په ډبګری شپ کیتیټر ځنه واستلې چې کله مې سبا د تراوسته د دام کوي ته چې بچو مړه ته اوس چې څه جنات وي شایدي او د وتل ورڅه متیاز وکا مو پرو بارو مو په شانه بشانه دغه جن کی فول متیاز وکړلې بالکل یو وکړلې چې پاغه ورسته چې کله مو د کورته بوته د دام کو تقریبا دغه جن کای یو میاشت فول روغ دای نه بیا مې د تروسته دا ته مې تر اوسه چې بیا درته ویلي وي چې 2 میاشتې بعد ولا خو مو د شوق ته وجه نه بیا د تر اوسته لکه الحمدلله مو بچای روغ دی فول متیاز خلاص دی ول په خپل کور شوی نکړلې د ماما څنګه وکړلې بیا په خپل کور شوی نکړلې بیا مې بیا خیر ته دغه د خو بهر حال الحمدلله الله دا عمر دراز کو د برکات سره بیا بچی کوي وداینه دغه مخ مختمو په مخ شه داینه چکیم جنات وی دغه نه واسطه لکه دا جن کې مو ان شاء الله هر ډاکټر خبر وي او هر غاو په خبر وي او کني هر سمي د بنو شستر نستر ډاکټر د ایته دغه غونډه پاته دو دغه غا چې کی مواد دغه ویډیو کال یو طارق احمد تر لای و طارق احمد و چې دغه وزن مې لوند دته یو نزل ورچاو لکه حالانکه مو نزل خوښ نه مو پدا چې دا میرزا په لمیر دنه خوشوي چې میرزا چې غور و چې به وداس یو پیپ راچاو په متیاز وځي بهر حال خدای پاک هغه خپل سوچ مطابق او غا کړی وي خو پیر صاحب د برکات الله پاک د بچی کای روح کو والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. دا یو احمد الله نوم کسو مونږ راغلو په 22/3/21 باندې اول بیرته دا وښ دغه څه مسله بیا د مسله بیان کوم دغه څه مسله ما هغه بیان دا خدای یو تقریبا یو کالو چې د بیماری لګیدلې و بس بیا موږ نه پوهېدو ډېر هم په ډاکټرانو په هغو باندې ګرځولو بس علاج یې نه کېده بس هغه ججي صاحب دلته تا پته چا راکړه چې دلته راغلو بس تا دم سره خدای پاک 2 میاشتې دی ټیک و لکه بیا هغه پې نه و راغلي لکه بیا خلکو وویل چې د جنیات هم دی او جادو هم ده پې ورباندې بیا ورسره ټیک و بیا 2 میاشتې بعد بیا کولمو کې لغون درد راغی ته که دې باندې پینډس اپریشن هم موږ کړی و پېښور کې وینې ټیسټونه ده اکسرې الټراساوند رنګین اکسرې ټول ریزلټ به صفا راتله بس تاسو هغه سره دم سره خدای پاک به درته شفا ورکړي خدای جوړ موټرسایکل باندې هم والی و هغه ویل چې موږ ته به کله زور راغی بیا موږ دته زور ورکړه موټرسایکل باندې هم ویل مخه ته ورغورځولی و ونې نه هم راغورځولی و د چت نه هم راغورځولی و نور به هم بس لرې لرې به وړ ملتان ته به وړ یو ځای ته به وړ بل ځای ته به وړ پیرانه به وړو ګرځولو بیا مو دته به پته نه وه بیا به د ملتان نه ټلیفون وکړو چې ما سره کریا نشته ما ته پته نه لګېږي زه تپوس وکړم د ملتان ده زه په ملتان کې اوس خو انشاءالله بیا نه دي پرې راغلي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. د ملګری خبره تاسو واورئ بعض خلک داسې چې دا دروغ دي فراډ دی دوکاو دا پرچا د خلولې و دا په 22/3/21 راغلو دغه باندې مانه پیریان حاضر کړو
نو پیریانو به دغه داسې کار کولو چې بدکې به ننوتل نو دا به په ګاډي په ذریعه باندې په ګاډي کې به یې وخېجول یا پیدل ملتان ته به غریب ورسېدو هلته به ته پیریان ووتو بیا به یې د غرور ته ټلیفون وکړو زه خو غلط شوی یم په ملتان کې به نو بیا به دغو پسې کرایه ولېږله را به وستو چت نه یې راګوزار کړو موټرسایکل نه الحمدلله ما چې کوم 9 پیریان حاضر کړو هغو له مې سخته سزا ورکړه الله پاک دغه زندگی ښه کړه الله پاک نجات ورکړو په اول ځل سره اوس بیا راغی ده چې ما خېټه کې لږ درد دی هغه جنت بیا ما راوستو هغه چې موږ تکلیف نه ورکړی خو بیا مې جنت الله سزا ورکړه الله شفا ورکړه وسلام بسم الله الرحمن الرحیم دا یو ملګرو احسان الله کوم ځای سره تعلق دی وزیرستان دغه ته څه مسله بیرته خپله وایي ما میروګۍ مسله وه 2 کاله چې میراګۍ موږ وکړه علاج ګلی ملی مې وخوړی ډاکټر میرګي علاج کولو دلته پېښور کې مې کولو او ډاکټر نام خو نه راځي اوس خو اوس دانیاجي صاحب ته راغلی اوس ښه شو چې پرې اوس پر باندې میرګي جټکه نه راغلی نه راځي ګولۍ خوري نه خوري مکمل بسم الله الرحمن الرحیم اصل کې وجه دا وه چې ما دغه ته میرګي علاج نه یې کړی دغه میرګی وونه دا موږ له راغلو د 14 تاریخ د شپږمې میاشتې په دغه باندې ما پیریان حاضر کړو 2 پیریانو هندوان هغو له ما سخته سزا ورکړه هغه پیریانو چې کوم دی وویل چې دغه ته کم مرګي ولا جټکانو مرګي پکې نشته وایي دا جټکې مونږ ورکړو دغه به خولې نه زګ راویستو لاسونه به کاږه شو نو دغه مرګي نه او ډاکټرانو ورته ویل چې تا مرګي مسله دغه له 2 کاله دوایي مسلسل ورکړه او کورس یې و د 3 سال نو دغه معدې او بدن چې کوم دی د مرګو په ګولو باندې تباه شوی الحمدلله ما په ګولۍ هم بندې کړي الله پاک شفا ورکړه بسم الله الرحمن الرحیم ته کوم ځای وروره څه نوم دی څه شي دا کوم ځای کې باجوړ کې تاله څه مسله بیان کړه ما مخکې دا مسله وه چې ما د جسم کار نه کول زه پروش خبرې هم نشو کولی معده او معده مسله کولی تو چا نه علاج کوي ما مرزو ته هم تللی وم او بل ټول په دغه ته وایي سیکرونو ته وایي ډاکټرو که ملا و ډاکټر هغه ورته څه ویل هغه راته وویل چې دا مسله به دا کله وینه معده کې دا فرق دی مطلب پیسې ولګېدې پیسې مې ښې ډېرې او دلته الله شفا ورکړه الله راکړه شفا راکړې مطمئن بسم الله الرحمن الرحیم دغه د مسله چې کومه د جنات و لکه زیاتره خلک د جنات او خلک هغه جنات تسلیموي چې په چا باندې راسي جنات ضرور نه چې په چا باندې راشي دا ګوره معده هم خرابوي په دماغ بوج هم راولي زیاتره بواسیر ولا مسلې وي دا ګوره جنات کې دا پټه چې کومه مسلې د زیاتره د جناتو انوال د ما مخکې ویلو چې په 100 کې 95% کم مرزونه دا جنات جوړي الله په دغه شفا ورکړي